هغه صورت کې د ښځې نه خاوند مهر اخیستلی شي، مال او دولت یې نه اخیستلی شي چې کله دوی ته پته ولګي چې دوی خپل ژوند نشي تېرولی یو ځای، او دا خاوند دا ښځه نه طلاقوي، یا د دې ښځې دا خپل خاوند نه دی خوښ، یې هسې ژوند ورسره نه تېرېږي، یا د خاوند خپله بیبي نه یې خوښه، یې ورسره هسې ژوند نه تېرېږي، نو زنانه په دغه وخت کې خپل خاوند له روپۍ ورکړي یا وله مهر ورکړي چې دا کم مهر دې ماله راکړی دا دې واپس واله خو ما طلاقه کړي. دې ته په اصطلاح د فقهاو کې خلع ویلی کېږي د شریعت کې، چې زنانه روپۍ ورکړي او د خاوند نه طلاق واخلي. نو یا ساتئ د دې لپاره خپل مسایل او خپل صورتونه دي. په عام صورت کې چې کله یو خاوند د خپلې بیبي هر قسمه حقوق او خیال ساتلی شي او خیال ولا ساتي هم، نو د زنانه دپاره د خلع مطالبه کول، د طلاق مطالبه کول حرام دی په دغه صورت کې. دا به د خاوند نه دغه مطالبه نه کوي. او که چېرته کې د دوی ژوند نه تېرېدلو نو په هغه صورت کې بیا دا مطالبه کولی شي، دا ولا جایز دی. نو رب ذوالجلال فرمایي فإن خفتم الا یقیما حدود الله، که چېرته کې تاسو په دې ښځه او خاوند یریږي چې یاره دوی دواړه د خپل ژوند باقي نشي تېرولی یو ځای، نو فلا جناح علیهما، په دې ښځه خاوند باندې په دې خبره کې هېڅ ګناه نشته دی، فیما افتدت به، چې دا زنانه مال را واخلي او خاوند له ورکړي او دا دې ځان ازاده کړي.